السلام علیکم. زه منیس خان او نن د اگست شلم تاریخ څه تازه ترین خبرونه دي ما چې تاسو ته خبر کما. یو خدا د چې په سیلاب صورتحال تاسو ته پته ده چې په بونی رواغ علاقو کې ډېر خراب دي. ریلیف کارونه شروع دي خو اوس یو عجیبه دوه خبرې پکې رامخې ته شوې. یو خدا د چې الته لوکل انتظامیه ای سی یا ډي سی چې دی هغه د ان او سی شرط کې خو د ان جی اوز دپاره او بل شرط یې خو دی چې خلکو ته وایي چې فلان کې خلکو له بلاړ شي او دا انډیویجول چې دی سامان باغوي تقسیموي. پای کې هلته خلک الزام لګوي چې هغه د سیاسي پارټو خلک دی او خپل پارټۍ د کسانو لوکل تقسیموي چې عوامو ته زمونږ پته ولګي چې مونږ کارنامه کړې. دا ډېر غلط کار دی. د ریلیف په کارو کې سیاست نه دی راوسته. دا انتهایی غیر مناسبه ده. ان جی اوز ته ان او سی ورکول او په هغوی پابندیانې لګول د سختې په کار کې اب اول په دفتر وګرځي ان او سیګانې به را پیدا کوي. اول ته به خلک د لږې ناستي یا به په کلاو میدان باران ته ناستي. نو دی نه فوري صوبایي حکومت چې هر چا دا فیصله کړې دا بالکل غلطه ده. د دې مخنیوی پکار دی او دا کول. دویم پکې یو غټه مسله را روانه ده چې خلک شکایت کوي چې کم اوریجنل متاثرین دي د هغوی په ځای باندې د بهر نه خلک راغلي دي او هغه په لارو کې ناست وي چې مونږ هم کورونه وران شوي او امداد غواړي. مونږ ځینې خلک په داسې موکم مردارخور قوم یو چې اوس تا کور نه دی وران شوی، ته نه متاثره شوی، ته د آبادې کوټې نه راغلی او په لار کې ناست او خلکو ته وایي چې زه متاثر یم. دا هم ډېر زیاتې دي ځکه چې دا د حقدار حق وي. نو دا دوه خبرې پکې ډېرې دي. یو د ان او سی دا چکر دی او یو دا دی سیلاب والا سره چې څومره هر سړی مدد کولی شي کوشش وکړي ځکه ډېر په سخته کې دي او دا وخت سبا په هر چا راتلی شي. نن سړی خانو او 15 منټه پس والا سیلاب هر څه یوړو هغه غریب ناست دی. دویم یو خبر دا دی چې د ادارې هر اداره داسې زوال ته تللی او څه چیک اینډ بیلنس نشته. اوس ټیلیکام سیکټر کې آډیټ رپورټ کې دا راغلی دي چې ډېرې کمپنیانې دا خلک شکایت کوي یاره پیکیج مې واچو ختم شو. نو هغې کې پته لګېدلې چې کمپنیانو د اربونو روپۍ د خلکو نه والی دي او د ټول نه سیوا پکې جیز والی دي. په آډیټ رپورټ کې راغلی چې صرف په یو کال کې دوی په پیکیجز کې د خلکو نه اوور بیلنګ 6 ارب او 58 کروڑ روپے کړي. سوچو که شپږ ارب او 58 کروڑ روپے کړي او د دې ذمہوار څوک دی پی ټی ای. پی ټی ای چې د پاکستان ټیلیکام اتھارټي چې د په دې باندې چیک ساتي د هغې چیرمین څوک دی ریټایرډ میجر جنرال حفیظ صاحب. دا هغه حفیظ صاحب دی چې کوم په احمد ولی خان باندې په سینټ کمیټې په میټینګ کې د چرسو الزام لګولو او د چرسو سیګریټ ته غوښتو. نو دغه د پی ټی ای کارکردګي د مخکې به خلکو وی چې یو اداره صحیح کار کوي او سیویلین غر کې دي. اوس د سیویلین هر ادارې مشر یو ریټایرډ جرنیل صاحب دی. کارکردګي دا ده. بل یو خبر اهم دی چې اپوزیشن لیډر تاسو ته پته ده چې عمر ایوب په جعلي کیس کې نااهله شوی دی. نو د هغه په ځای باندې عمران خان پرون چې وکیلانو ورسره ملاقات وکړو نو هغه د اپوزیشن لیډرۍ دپاره محمود خان اچکزی نامزد کو. ډېر خلک پې تنقید کوي، ډېر خلک وایي چې دا صحیح فیصله ده ځکه چې جمهوري قوتونو له یو ځای کېده پکار دی کې نظام داسې طرف ته روان دی چې د هیچ چا په لاس به هیڅ نه کو چا پرامن احتجاج او پرامن جدوجهدونه کو د آئین بحالۍ دپاره. نو آئین چې کم شکل ورانېدو طرف ته روان دی دا به تاسو را روانو 3-4 میاشتو کې وینئ چې کم حل کیږي چې د عوامو نه هر حق اخلي. بل یو اهم افسوسناک خبر دا دی چې تحریک انصاف ته ډېر لوی منډیټ ملاو شوی خو ټول قیادت یې داسې کمپرومایز کو یا ریاستي جبر او ظلم دومره دی چې اف آی آر یې پې کېږي چې د عمران خان هر حق یې اوس ختم کړی. کم چې یو عام قیدي ته د انساني حقوق دی د فیملی سره د ملاقات دی ټول حقونه یې ختم کړي. پرون د لیټ نایټ پورې د ملاقات د فیملی ورځ وه. خویندې د اډیاله جیل نه بار ناست وي او ملاقات یې وله نه کوو. بیا هلته اپریشن شروع کو، لایټس یې بند کړ او ډېر ورکران یې گرفتار کړه او دا ظلم روان دی. نو دا د دې نه دا ثابتېږي چې ریاست دومره خوفزده دی چې صرف یو ملاقات ته یې نه پرېږدي. او ولې نه پرېږدي؟ په دې وجه چې دا بهر څه رواني پروپیګنډا او دا هر څه چې مافي او دا. نو کو عمران خان سره فیملی ملو شو هغه یو خبر راوستو د هغه وی چې زه مافي نه غواړم نو د دوی د اربونو د انویسټمنټ دا پروپیګنډې دا هر څه په سین لوشي صرف په دې وجه باندې ملاقات ورسره نه کوي.
یو د بلوچستان نه ډېر یو اهم خبر دی چې هلته کې د یونیورسټۍ د انجینیرینګ یونیورسټۍ یو پروفیسر دی عثمان قاضي صاحب پی ایچ ډي کړې ده، هغه په سکالرشپ پی ایچ ډي کړې، په خپله سرکاري نوکر دی، ښځه نوکره د سرکاري، والدین نوکره و سرکاري. او هغه یو ویډیو بیان راغلی دی چې هغه د مجید بریګیډ یا د بی ایل ای د دهشتګردو سهولتکاري کړې ده. دا ډېر عجیبه خبره ده چې پړه لیکه خلک ولې دغې طرف ته ځي. او هغه اعترافي بیان کې دی چې په 12 اګست باندې به یو خودکش چرته حمله کوله، په 14 اګست په دغه باندې په 12 گرفتار شوی. نو هغه ویلي دي چې کله موږ زخمیان شو یا څه شو نو د قاضي عثمان مو علاج کوي، موږ ته سهولتکاري راکوي، زموږ علاج کوي، زموږ خیال ساتي. کله چې ته د امن هر لار بنده کې، د ډایلاګ هر لار بنده کې، نو بیا پړه لیکه خلک ټوپک راوالي او د ټوپکمارو مرګستیا وکړي. زموږ ریاست هر سیاسي عمل هلته کې په بلوچستان کې جعلي دی، د عوامو مینډیټ نشته، جعلي طریقې سره هغه ځای وډیرګان او سرداران مسلط کوي چې چا بیللي، نو هغوی د عوامو د مسلو نه ډېر لري. نو دغه وجه ده چې پړه لیکه د یونیورسټۍ پی ایچ ډي یو ډېر قابل سړي، هغه چې د علیحدګي پسند تحریک یا د خپل حقوقو دپاره جدوجهد شروع کړي، نو ریاست له پکار ده چې دا خبره په ډایلاګ حل کړي. خو بدقسمتي دا ده چې کله وستا په لاس کې سټکي نو تا ته هر شی میخ ښکاري او ته یې وله رابغې. یو خبره بله ډېره اهم ده او دا ده چې ایمل ولی خان په سینټ کې یو کلیپ مې وکتو، او وایي چې مولانا خانزیب شهید شوی، نو اول هغه ویلي چې زه به اف آی آر په دفاعي ادارو په مشرانو باندې درج کوم. بیا د هغې نه هغه په ارام شو، ځکه چې بیا په سینټ کې ورته به اعظم نظیر تارړ ویلي د دوی ډیمانډ و د ایمل ولی خان چې جوډیشل کمیشن انکوایري دی وشي یا پارلماني کمیټې دې جوړه شي چې د انکوایري وشي چې د قاتل څوک و. خو هغه وایي ایمل ولی خان دا دعوه ده چې موږ سره وزیر قانون تارړ صاحب اګریم کړه او اوس یې نشي جوړولی، ځکه چې پته ده چې که چېرې صحیح انکوایري وشي نو قاتلان به پته ولګي او قاتلان نه ښکاره کول غواړي. دا یو ډېر د افسوس خبره ده چې په ادارو باندې خلکو اعتماد ختم شي، نو نقصان ریاست دی. الله دې زمون په ټولو باندې خپل رحم فضل وکړي. ویډیو کو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.